أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة رعد دیار لسم سپارہ آیات نمبر 8 الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد الله تعالی يعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې تحمل چې په خېټو کې لري كل انثى هر ښځه وما تغيض وما او هغه تغيض چې کموي وي الارحام رحمونه وما تزداد او هغه چې زیاتوي وكل شيء عنده بمقدار هر یو سیز چې کوم دی عنده د هغه سره نه د الله زرا بمقدار په اندازه باندې نو الله رب العزت ته د هر یو سیز پته ده الله يعلم الله تعالی پوهیږي ما په هغه څه باندې تحملو چې حمل وی کل انثى د خارې ښځې نو په دې خېټه کې چې کوم ماشوم دی د دې نطفه الله تعالی ته پته وي دا کومه نطفه چې وي چې د دې نه به نارینه پیدا کیږي کو زنانه به پیدا کیږي دا به ښکلي وي که خراب به وي دا به د کمې مودې پیدا کیږي کو دا به د پوره مودې پیدا کیږي دا به پوره پیدا کیږي کو دا به نیمګړې پیدا کیږي بعضې وخت کې داسې وشي چې ماشوم لا برابر شوي نی او ماشوم پیدا شي نو په دې هم الله تعالی خبردار دی چې دا به د څومره مودې پیدا کیږي او د دې هم الله تعالی ته پته ده چې دا شقي دی او کو سعید دی بدبخته دی کو نیکبخته دی د ده خاتمه وه چې کوم دی په کفر باندې کیږي کو په اسلام باندې به کیږي نو د دې ټولو خبرو الله تعالی ته پته ده انسان ته د دې پته نشته دی اوس دلته کې به سوال پیدا شي چې د الګ او د جینۍ پته خو اوس په الټراساونډ باندې لګي چې دا الګ دی او کو جینۍ ده نو هغه د 4 میاشتو نه پس پته لګي د نطفې پته چاته نه لګي چې د دې ساس کې نه به الګ پیدا کیږي کو جینۍ پیدا کیږي او کو دا پته ولګي دا خو نه لګي خو مثال په طور دومره هغې معلومات کولی شي د 4 میاشتو نه پس چې دا الګ دی کو جینۍ ده دا په خېټه کې یو ماشوم دی کو 2 ماشومان دي پکې نو دی خو الله تعالی ته پته ده خو الله تعالی بغیر د آلو الله د هیڅ آلې محتاج نه دی او ډاکټرانی چې معلومي نو هغې په الټراساونډ په آله باندې معلومي بله دا چې هغې ته دا پته خو نه لګي چې کله دا لا اوبه وي د دغې اوبو پته ورته نه لګي چې د دې نه به نارینه پیدا کېږي کو زنانه به پیدا کېږي او بله دا چې د دې پته خو ته نه لګي چې دا به نیکبخته وي کو بدبخته به وي د ده خاتمه په کفر سره کېږي کو په اسلام سره به کېږي خو د دې ټولو خبرو پته دا واحد د الله جل شانه ذات دی چې هغه ته ده او هغه په دې زړه باندې لیکلي د انسان به څومره ژوندي دی به څومره خوراک کوي دی به څومره څښاک کوي دی به څومره هوا استعمالي بعضې وخت کې داسې وشي چې د خوراک مراک نه دی پرېوځي خو هوا یې باقي نو خلک وایي یاره دواګانې ورته کوی د خوراک نه پرېوتې دی خوراک مراک نه کوي خو ژوندی دی نو د دغه سونه لا باقي د چې کوم اکسیجن په دنیا کې د ده لپاره مقرر دی د ده په تقدیر کې الله تعالی لیکلی دی چې دی به دومره سونه راکاږي دومره مقدار سره اکسیجن به دی راکاږي نو هغې لا پاتې وي نو د دې ټولو خبرو نه خبردار دا واحد د الله جل شانه ذات دی چې هغه ته پته لګي وما تغیض او هغه چې کموي وي الارحام رحمونه نو کموي مطلب دا چې دا رحم دا ماشوم به د کمې مودې پیدا کېږي او که نه ځکه چې د کم نه کم مدت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې 6 میاشتې دی چې د 6 میاشتو نه کم پیدا شي ماشوم د 6 میاشتو نه کم نه پیدا کېږي پوره ماشوم کم نه کم 6
او عام د رواج مطابق دلته کې د 9 میاشتو د 10 میاشتو پورې ماشوم په خېټه کې ایساریږي بیا پیدا شي او د امام صاحب په نسبت باندې د زیات نه زیات مدت 2 کاله دی تر 2 کالو پورې ماشوم په خېټه کې ایساریدلی شي یو سړی وفات شو او 2 کاله پسې ماشوم وشو نو د دغه ماشوم نسب به د دې پلار نه حسابېږي ځکه چې امام صاحب تر 2 کالو پورې ماشوم د مور په خېټه کې ایساریدلی شي د بعضو امامانو په نسبت باندې 4 کالو پورې ماشوم په خېټه کې ایساریدلی شي امام ضحاک رحمت الله علیه د یو ډېر لوی بزرګ سړی تیر شوی دی د 4 کاله پس پیدا شو 4 کالو پورې د مور په خېټه کې 4 کاله زندگی تیره کړې ده چې کله پیدا شو نو مخامخ غاښونه راختلي او خاندلې نو خلکو دا خو ضحاک دی دا خو ډېر خندېدونکی دی د بعضو روایتو مطابق تر 7 کالو پورې ماشومانان دا د مور په خېټه کې پاتې شوي دي خو زموږ امام صاحب وایي دغه کرامات عام طور دا تر 2 کالو پورې امام صاحب وایي د مور په خېټه کې ایسارېدلی شي نو کله د کمې مودې پیدا شي کله چې کوم دی د پوره مودې نو الله په دې خبردار دی وما تغیض الارحام او هغه چې کموي وي رحمونه ارحام دا د رحم جمع ده او رحم بچیدانې ته ویلی شي چې کوم څیزونه بچیدانه دا کموي وما تزداد او هغه چې زیاتی دلته تزداد نه مراد پوروالی دی چې د پوره ټیم ماشوم چې کوم دی پیدا شي د پوره مودې ماشوم پیدا شي وکل شیء عنده او هر یو څیز عنده د هغه سره یعنې د الله سره بمقدار په اندازه باندې مقرر دی الله ته د هر څیز اندازه معلومه ده او الله ته پته ده عالم الغیب عالم دی په غیب باندې غیب څه ته ویلی شي هر هغه څیز ته ویلی شي چې هغه د هغې ادراک د هغې معلومېدل په خواص خمسو سره یعنې په خواصو سره نه کېږي په سترګو سره هغه نشي معلومولی په ژبې سره په پوزې سره په غوږ سره د هغې علم ته نشي معلومولی هغې ته غیب ویلی شي یعنې د قبر حالات د انسان په سترګو په پوزې په خولې او په لاسونو په دې سره نشي معلومولی د جنت او دوزخ حالات نشي معلومولی دا ټول په غیب کې راځي نو الله تعالی ډومبې ذکر کو چې عالم الغیب الله تعالی عالم دی په غیب باندې نو غیب د دې وجې نه مخکې کو چې دا ښکاره خو هر چاته معلوم دی ښکاره خو هر سړی پیژني خو غیبو نه څوک خبر نه دي نو الله تعالی په غیبو باندې هم خبر دی والشهادت او په ښکارو باندې هم خبردار دی عالم دی الکبیر الله لوی دی ډېر لوی دی المتعال خاوند د اوچتې مرتبې دی سواء برابر دی منکم لتاسونه من هغه څوک اثر القول چې په پټه خبره کوي ومن هغه څوک جهر به چې هغه په ښکاره خبره کوي الله تعالی ته ټول معلوم دی که یو سړی په پټه باندې خبره وکړي هغه هم الله تعالی ته معلوم دی او که یو سړی په ښکاره باندې خبره وکړي هغه هم الله تعالی اوري او الله تعالی به خبردار دی جنگ بدر نه چې کله کافران لاړل او نبی صحابو چې کوم دی کسان گرفتار کړل نبی علیه السلام نو په هغې کې د نبی علیه السلام تر عباس رضی الله عنه د گرفتار کو نو نبی علیه السلام بیا د هغې نه چې کوم دی جرمانه اخیستله جزیه دې اخیستله نو عباس رضی الله عنه ته ویل چې ته به خپله جرمانه هم ورکوې خپله فدیه به هم ورکوې او تا د خپل ځان سره رویرونه راوستي دي د هغې پیسې به هم ورکوې دا د نبی علیه السلام تر عباس رضی الله عنه نو عباس رضی الله عنه ورته وویل چې د الله پیغمبره ته چې دا دوره جرمانه په ما باندې ږدې نو ما سره خو دوره پیسې نشته دي زه به ولې سوال کوم ځکه زما پیسې هم دي زما درویرونه هم دي او تاسو وایئ چې ته به خپلې هم ورکوې درویرونو به هم ورکوې نو دوره پیسې خو زما سره نشته دي نو زه به ولې سوال کوم نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل وي ته چې کله راتللې او تا په تکه توره تیاره کې په شپه کې د شپې په توره تیاره کې ته کوټې ته ورننوتلې او د فضل مور له دې غسره ورکړو او تا ورته وی چې دا سره ځان سره سنبال کېده خو زه چېرې واپس را نه لمه نو دا به خرڅ کړې او دا په وړو باندې لګې وړو له په خرچه مرچه کوې نو تا سره خو دا دوره سره شته دی او ته ما سره څه نشته دی نو عباس رضی الله په خندا شو وي تا ته خو پته نشته دی نو عباس رضی الله وایي چې دا خو په دغه ټایم کې خو صرف زه وم او زما بیبي وه د فضل مور وه نور څوک نه وو په دغه ټایم کې وي الله تعالی خو در سره وکړه الله تعالی ستاسو هغه پټې خبرې واورېدلې نو الله تعالی که یو سړی په دمه باندې خبره کوي په هغې هم الله تعالی خبردار دی
او که یو سړی په پټه باندې خبره کوي هم په الله تعالی خبردار دی. ومن هو او هغه څوک مستخفن چې دی پټ دی باللیل په شپه کې وسارب یا دی ښکاره کوونکی دی ښکاره دی بالنهار په ورځ کې. کوئی سړی د شپې پټ دی نو هم الله ته معلوم دی او که د ورځې ښکاره دی نو هم الله تعالی ته معلوم دی. یعنې نه دی د شپې څوک پټېدلی شي د الله نه او نه دی د ورځې. له معقبات د ده دپاره حفاظت کوونکي فرشتې دي پرله پسې. معقبات دا د معقبة جمع ده، د دې نه مراد جماعت ته فرشتو دي، خو هغه جماعت ته فرشتو چې د یو جماعت نه بل جماعت راځي رستو پرله پسې جماعتونه د فرشتو راځي. نو له معقبات د دې انسان دپاره الله تعالی د حفاظت دپاره فرشتې مقرر کړي دي، خو دا فرشتې پرله پسې راځي. د دې انسان دپاره فرشتې دي د حفاظت دپاره، او که دا فرشتې د دې انسان د حفاظت دپاره نه وي نو دا انسان به د پیریانو آرام ته هم نه پرېښودلي. خو دا فرشتې په الله تعالی مقرر کړي دي د ده حفاظت کې. دی غورځېږي دا فرشتې راونیسي، د ده سترګه لګي نو اکثر دا سترګه نه لګي وي شکر د سترګې بچ شوی د روزې لګېدله. دا فرشتې په ده باندې مقرر دي د سترګې بچ کړي. خو چې کوم ځای کې د ده په مقدر کې الله لیکلي دي او د ده ته تکلیف رسېدل الله لیکلي نو الله فرشتو ته تاسو ته ډډې ته شئ نو دا فرشتې ته ډډې ته شي نو بس هغه تکلیف ورسي. نور دا فرشتې په ده باندې مقرر دي دی ګرځي ومو دی چې کوم دی د تکلیفونو د مصیبتونو نه بچ کي ومو او د دنیا او د آخرت ته تکلیفونو نه دا فرشتې بچ کي تر دې پورې چې دا انسان ګناه کوي دا فرشته ورته د زړه کې وسوسه ورواچي الهام ورته ورواچي د زړه کې وي دا ګناه مه کوه، بیا ورته وي مه کوه، بیا ورته وي مه کوه. او که تاسو خیال کړي سړی چې کوم کار د ګوی نو دا زړه یې پرې رپېږي نو دا ولې دا فرشته زړه رپوي مه کوه دا کار د ګناه دی. خو چې کله د ده نه ګناه وشي دا فرشته الله تعالی سوچت کړي یا الله پاکه وي دله په دې زړه کې اوس ورواچو چې دې توبه وباسي. نو دا فرشتې په دې انسان باندې مقرر دي او د دې انسان حفاظت کوي د هر طرف نه. له معقبات په ده باندې پرله پسې فرشتې دا مقرر دي. نو دا فرشتې په د هر انسان فرشتې مقرر دي. د دې ډیوټي سار راشي منزله نو د سار چې کوم فرشتې راغلي وي دا تر مازدیګره پورې ډیوټي وکړي. نو د مازدیګر په مونځ کې دواړه فرشتې یو ځای شي نو دا سار چې کوم راغلي دي مازدیګر لړی شي او کومې چې مازدیګر راشي نو دی د انسان سره پاتې شي نو دا بیا تر سبا ساره پورې ډیوټي کوي. نو د سار په ټایم کې بیا غبره فرشتې هم راشي دا هم دواړه مونځ وکړي نو دا فرشتې لړ شي دا مازدیګری چې کومې راغلي او د سار هغه بیا پاتې شي هغه تر مازدیګره پورې ډیوټي کوي. نو دا پرله پسې جماعتونه د دې انسان د خدمت لپاره لګېدلي دي او د دې حفاظت کوي. له معقبات د ده د حفاظت لپاره. نو د نبي علیه السلام حفاظت په فرشتو کوو. خو چېرې فرشتو حفاظت نه کولی نو هر ټیم مشرکین مکه د نبي علیه السلام تکلیف پسې لګېدلي او دغه رنګې د مدینې منورې د هغې یهودیان دا د نبي علیه السلام تکلیف پسې لګېدلي خو هر ټیم به د نبي علیه السلام د حفاظت لپاره فرشتې وي. یو پیره دوه کافران اربط او عامر دا دواړه رالل او دواړو صلاح وکړله. د عامر ورته وي چې زه به نبي علیه السلام دې په خبرو باندې کوم او ته به د شاتې نه راشي توره به راوکاږي او د شاتې نه به نبي علیه السلام باندې ګزار وکړي شهید به یې کړي. دا عامر راغی او نبي علیه السلام سره خبرې شروع کړې. دا اربط ته شا نه راغی او د تیږې نه توره چې کوم دی راوکاږله نو نیمه توره دا د تیږې نه راایستې وه نیمه توره چې کوم دی په تیږې کې دننه وه. دا توره نښتې د دې زورونه دې توره راوځي نه. دا عامر ورته مخې نه اشارې کړي چې زر کا که نه راپرېږده دا توره په خبرو کړې مې دی خو دا اربط توره راوکاږي توره راوځي نه او دې ډېر زورونه کې توره نښتې ده. دې کې چې کوم دی نبي علیه السلام ورته وکتل چې دا ظالمان خو ما وجني خو زما د وجلو دپاره راغلي دي. فورا الله تعالی ته الله تعالی دې نه ما بچ کړي. نو شین اسمانو او د شین اسمان نه چې کوم دی وریځ راله او د هغې نه تندر راخلاص شو په اربط باندې. اربط چې کوم دی دوړه کو ایری کو. دا عامر چې کوم دی منډې کړلې وتښتېدو او نبي علیه السلام ته وایي چې دومره خلک به در پسې راولمه چې دا ټول ښار به د خلکو ډک کړمه. دی عامر ورته وي او دی وتښتېدي خپل رب ته دی اواز وکړو که نه تر دې پورې چې تا
اربت مړ کو اربت ته قتل کو الله ته دی आवाज کو او دغه आवाज د وجنه الله ستا مدد کو اربت رانه قتل کو نو زبستانه دی اربت تپوس کوما او دومره خلق به در پسې راوله مشي دا ټول خار به ته وګنډم ټول خار به ته ډک دا عامر چې کله لاړو نو بله ورځ د رنګ زیړ شو او په ده باندې مرض ولګېدو او مړ شو دی مړ شو ختم شو دا اربت نه عامر دی مړ شو دلته دا توره نه راوتل دا د فرشتو حفاظت و نبي علیه السلام حفاظت فرشتو کو نو په هر انسان باندې فرشتې مقرر دي او د دې حفاظت کوي د دې حفاظت لپاره الله تعالی مقرر کړي دي له معقبات د دې لپاره حفاظت کوونکي فرشتې دي من بین یدیه د دې د مخې نه هم حفاظت کوي ومن خلفه او د دې د وروستو نه هم چې کوم دی حفاظت کوي یحفظونه دی حفاظت کوي ددو من امر الله د الله تعالی په حکم سره نو د الله تعالی په حکم سره د دې انسانانو حفاظت ته فرشتې کوي ان الله بشک الله تعالی لا یغیر نه بدلی ما حالت بقوم د یو قوم حتی تر دې پورې یغیرو چې بدل نه کي ماها حالت بانفسهم چې د دې په زړونو کې دی الله تعالی وی د یو قوم چې کوم دی د دې حالت تر هغې پورې نه بدلي تر څو پورې چې دوی خپل حالت په خپله نه وي بدل کړی او په دې پسې بیا شعر هم ویل دی چې خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنے حالت بدلنے کا خو دا شعر په خپل ځای باندې ټیک دی خو دا شعر د دې آیات تفسیر نه دی د دې مفهوم نه دی د آیات مطلب دا دی چې الله تعالی په ده باندې حفاظت کوونکي فرشتې خو مقرر کړي دي خو تر کومې پورې چې دا انسان شکر ادا کوي د الله تعالی اطاعت کوي نو دا انسان په عافیت سره وي په ده باندې به تکلیفونه مصیبتونه سختۍ نه راځي چې دی د الله تعالی فرمانبرداري کوي د الله تعالی اطاعت کوي او د الله تعالی شکر ادا کوي خو چې کله دی د الله تعالی اطاعت پرېږدي د الله شکر پرېږدي ګناهونو کې مبتلا شي نو بیا الله تعالی د فرشتو د حفاظت ته وي تاسو ته سیټ تشئ نو دوی ته سیټ تشي د حفاظت بیا دا فرشتې نه کوي د باندې بیا قسم قسم مصیبتونه راځي نو د آیات مطلب دا دی چې لا یغیر نه بدلی ما حالت بقوم د یو قوم الله تعالی حتی تر دې پورې یغیرو چې دی بدل کی ماها حالت بانفسهم چې په زړونو د دوی کې دی نو دی ګناهونه شروع کی نو الله تعالی ولا حالت بدل کی الله تعالی په مصیبتونو پریشانۍ راولي او دا شعر دا په خپل ځای باندې ټیک دی چې الله تعالی د یو قوم حالت تر هغې پورې نه بدلي تر څو چې دوی د خپل حالت د بدلولو دپاره کوشش نه کړي اسباب یې نه پیدا کړي خو دا ضروري نه ده بعضې وخت کې یو کس خپل حالت خپله اصلاح کول نه غواړي خو د چا دعا ورته ولګي د هغې دعا د وجې نه ده ته هدایت نصیب شي د اصلاح وشي لکه عمر رضی الله د نبي علیه السلام قتل پسې را روان او زه نبي علیه السلام قتلومه خو دلته نبی علیه السلام دعا کړې وي الله تعالی په عمرینو کې یو مسلمان کې نو عمر د اصلاح په نیت باندې نه وتلی بلکې د نبی علیه السلام د قتل لپاره تلی و خو چې کله لاړو الله تعالی حالت بدل کو الله تعالی په خپله باندې اصلاح وکړله چې واپس راغی نبی علیه السلام له نو صحابه ورته وی نبی علیه السلام دا عمر ما د الله تعالی نه غوښتلی و د ده لپاره ما دعا کړې وه نو هغه د خپل حالت د بدلولو دپاره نه تلو بلکې د نبی علیه السلام د قتل او د هغوی د سر مبارک راوړو دپاره تللی وو خو الله تعالی د نبی علیه السلام دعا قبوله کړله او د هغه اصلاح وشوله نو بعضې وخت داسې وشي انسان خپله اصلاح نه غواړي خو د چا دعا ورته ولګي د هغې دعا د وجې نه د حالت الله تعالی بدل کړي واذا اراد الله هر کله چې اراده وکړي الله تعالی بقوم یو قوم ته سوءا د بدی یعنې د عذاب نو فلا مرد له نو هیڅوک رستو کېدونکي نه وي د هغه دپاره وما لهم او نشته دی د دوی دپاره من دونه سوا د هغه نه د الله تعالی نه من وال څوک بچ کوونکي څوک مددګار د الله تعالی نه علاوه بل څوک مددګار د خلکو دپاره د انسانانو او د ټول مخلوق دپاره نشته دی
الله تعالی یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې تحملو چې په خېټو کې لري کل انثى هره ښځه وما تغیض او هغه څه تغیض چې کموي وي الارحام رحمونه بچیدانې وما تزداد او هغه څه چې زیاتوي دا بچیدانې وکل شیء او هر یو څیز عنده د هغه سره یعنې د الله سره بمقدار په اندازه دی عالم الغیب دی عالم دی په غیب باندې والشهادت او په ښکارو باندې الکبیر ډیر لوی دی المتعال خاوند اوچت مرتبه دی سواء برابر دی منکم لتاسنا من هغه څوک اسر القول چې په ښکاره باندې خبره کی ومن او هغه څوک جهر به چې په تیزه باندې خبره کی ومن هو مستخف او هغه څوک چې هغه پټ وي باللیل په شپه کې وسارب یا ښکاره وي بالنهار پر ورځ کې له د دپاره معقبات حفاظت کوونکي فرشتې دي من بین یدیه د مخې نه و من خلفه او د وروستو نه یحفظونه دوی حفاظت کوي ددو من امر الله د الله تعالی په حکم سره ان الله بشک الله تعالی لا یغیرون بدلی ماها حالت بقوم د یو قوم حتی تر دې پورې یغیرو چې دی بدل کی ما حالت بانفسهم د خپل زړونو ما هغه څه ماها حالت بانفسهم چې دی په زړونو کې دی و اذا اراد الله هر کله چې اراده وکړي الله تعالی بقوم یو قوم د سوء د عذاب رسولو نو فلا مرد له نو هیڅ څوک وروستو کېدونکي نشته د عذاب لره وما لهم او نشته د دوی دپاره من دونه سوا د هغه نه من وال څوک بچ کېدونکي الله تعالی یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې تحمل چې په خېټو کې لري کل انثى هره ښځه وما تغیض او هغه څه چې کموي الارحام بچیدانې وما او هغه څه تزادو چې زیاتوي بچیدانې وکل شیء عنده بمقدار او هر یو څیز د هغه سره په مقدار باندې دی عالم الغیب والشهادت عالم دی په غیب باندې او په ښکارو باندې الکبیر ډیر لوی دی المتعال خاوند اوچتې مرتبې دی سواء منکم برابر دی لتاسونه من اسر القول هغه څوک چې ښکاره خبره کوي ومن جهر من اسر القول چې پټه خبره کوي ومن جهر به او هغه څوک چې ښکاره خبره کوي ومن هو مستخف او هغه څوک چې پټ دی باللیل په شپه کې وسارب او ښکاره دی بالنهار پر ورځ کې دا ټول په ټول الله تعالی ته معلوم دي له معقبات د انسان دپاره معقبات حفاظت کوونکي فرشتې دي پرلپسې من بین یدیه د مخې نه ومن خلفه او د وروستو نه یحفظونه دی حفاظت کوي د انسان من امر الله د الله تعالی په حکم سره ان الله بشک الله تعالی لا یغیر نه بدلي ماها حالت بقوم د یو قوم حتی تر دې پورې یغیر چې دی بدل نگی ماها حالت بانفسهم چې په زړونو د دوی کې دی وإذا أراد الله هر کله چې اراده وکړي الله تعالی بقوم یو قوم د سوء د عذاب رسولو فلا مرد له نو څوک رستو کوونکي نشته عذاب لره وما لهم او نشته د دوی دپاره من دونه سوا د هغه نه یعنې د الله نه من وال څوک بچ کېدونکي څوک مددگار سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين